بسم الله الرحمن الرحیم. د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیئرمین جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب، میر امان خان، یحیی جان ناظم، جاوید حسین خان، د وطنپال صدر دیان حاجي صاحب او نور ملګري، او خصوصا ستاسو د ټولو د راتګ ډېره مننه. موسی خان ناظم یو بابو، یو دورو او د هغه منډه ترړه د هغې خدمت د کسان ولس دپاره، د دې پارټۍ دپاره د چا نه پټ پناه نه ده. خو زموږ بدقسمتي دا ده چې موږ د چا چې کوم عزت وي یا د چا چې کوم ډیو رسپیکټ وي هغه په ژوند باندې هغه سړي ته په ورکولو کې موږ په حیثیت قوم موږ ناکام یو. موسی خان ناظم د شمالي اشنغر په کم ځای کې چې بې دخلي کېده نو دا سړی به پکې هلته په موقع باندې ولاړ و. په ده باندې بې شماره اف آی آرې شوي وي، ده پکې مخرورتیا تېره کړې وه. د پیر صاحب خبره کوله چې دا د تیمور خان د لیکم دخل اخیستی کېدو چې په هغې کې هغه ظریف صاحب پکې شهید شوی مو، په هغې کې په دوی باندې تر د 788 پورې په دوی باندې چې دی نو اف آی آرې شوي وي او مخرورتیا یې بیا په علاقه غیر کې په پړانګ غار کې یو ټیوبویل په هغې کې بیا دوی هغه مخرورتیا ټوله تېره کړې وه. هغه ته خو د دې شیزونو ضرورت نه و، خو په سینه کې یو درد و، د دې قوم دپاره یو منډه ترړه وهله او هغه ښه په نر هغه منډه ترړه وهله. بیا د قومي وطن پارټۍ دپاره چې د هغه کومې قربانۍ وي نو هغه هم د چا نه پټې نه دي. دا د هغې کوشش و چې منډې ترړې موږ وهو او بیا کریډټ چې دی نو بل کس یا بله پارټي اخلي. نو د هغه دا منډه ترړه دا کوشش و چې یاره د قومي وطن پارټۍ د جنډې لاندې داسې یو کار موږ شروع کړو چې خلکو ته پته لګي چې یاره دا کار چې دی دا قومي وطن پارټۍ وکړو. نو د هغې دپاره دا چې کوم د وطنپال کسان وینګ یو طریقه وه، یو کیسه وه، دا ټول هغې روانه کړې وه. او غالبا چې د کسان وینګ د صوبایي صدر لومبی اعزاز هم هغې ته حاصل دی. نو د قوم د منډو ترړو سره د هغه په ذهن کې دا م یو خبره وه چې لکه کومه ګټه زه کوم یا کومه منډه ترړه زه وهمه چې د هغې پوره برخه د قومي وطن پارټۍ ته میلو شي. نو هغه د قوم خدمت او د پارټۍ منډه ترړې دا یې دواړه غبرګ هغې روان کړي. او د هغه دا منډه ترړه په ځای په دې وه چې زموږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور 2 پیرې د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوی دی، وزیر داخله پاتې شوی دی، وزیر مواصلات پاتې شوی دی. په دې ټولو ادوارو کې که تاسو نظر واچوئ نو د هغې په یو وخت کې یوه بې دخلي هم نه ده شوې. د دې بل ثبوت دا دی چې په قومي وطن پارټۍ کې لکه هغه غټ خانان چې د چا د کسانانو سره جاخې وي، که هغه وختي طور د پارټۍ ته راغلي خو چې ورته پته لګېدلې چې دلته کې زمونږ دا د بې دخلو یا د نورو د کسانانو سره د پیسو کار زمونږ نه کېږي نو واپس غلي شوي دي. ځکه چې زمونږ ملي رهبر د
په صحیح معنو کې که تاسو هغه ته کیسانې ووایئ نو هغه په حق باندې وي، ځکه چې په دې ټولو دورونو کې هغه یوه بې دخلي هم نه ده کړې. زه په آخر کې د موسی خان زوی او د هغې ورور او ټول خاندان ته او د غونډ کلي ته به زه صرف دومره نصیحت وکړم چې دا کم تحریک او دا کومه منډه ترړه د ناظم صاحب وه چې دا ستاسو نه او زموږ نه دا مړه پاتې نه شي، چې پکار ده چې دا موږ ژوندی وساتو. په دې کې به زموږ دا اړخه چې تاسو سره څه منډه ترړه وي به در سره موږ کوو انشاءالله.